دستک ویلفر ریکگنایزیشن تمام اراکین او تمام گروپ ته سلام پیش کوم او د هغوی شکریه ادا کوم چې په دې لنډ تنګ وخت کې محترمو د انسانیت خدمت جذبه دوی په خپل زړونو کې اچولې ځکه قرآن مجید کې الله کریم شکریه ادا کوم د اسسټنټ کمشنر تخبای فیصل کونډي صاحب او احتشام بھائی چې هغه ایکس ډسټرکټ ناظم او پریزنټ چې کوم موجوده اوس د ګډ گورننس سیکرټری دی او میجر صاحب شکیل صاحب دا غم شکریه ادا کوم ستاسو ټولو مېلمانه چې کوم راتلونکي دي زموږ چې کوم ټیم دی د ډي ډبلیو اف او دستک ویلفیر ارګنایزیشن چې د هغې کوم ټیم چې کوم ایگزیکټیو ټیم دی د هغوی زیات شکریه ادا کوم ټیم لګیا هم د دغه خلکو دپاره چې کوم خلک د نن سبا چې کوم زمونږ د ملک حالاتو خاص کر انټرنیشنل ایشو چې کوم راغلی و د کرونا حوالې سره نو زمونږ ارګنایزیشن په دغه کې راتلل چې کوم دي د هغې اسټبلیشمنټ او د هغې مقصد چې کوم و نو هغه صرف د دې انسانیت خدمت و اول خو زه د خپل اے سی صاحب شکریه ادا کوم کیسر کونډي صاحب چې هغوی رالل او د پروګرام له ښکلا ورکړه بیا د میجر صاحب میجر شکیل صاحب چې هغوی د دستک فاونډیشن سپورټ کو هغوی ته چې کوم دی دلته د ارینجمنټس وکړل بیا ورسره زموږ د دستک فاونډیشن پریزیډنټ صاحب د هغه ټول ټیم هغوی ته خراج تحسین پیش کوم چې داسې یو بهترین پازیټیو اکټیویټیز هغوی سټارټ کړي دي او خپل ټایم ورکوي خپلې د مال جان قرباني ورکوي او دا یو سیسټم شکر الحمدلله ډېر ښه په طریقې سره روان کړي بیا د خپلو ملګرو چې کوم دلته راغلي دلته په دې کې شرکت کړی دی نو د هغوی ډېره زیاته شکریه ادا کوم انشاءالله تعالی د دوی چې کوم مینیفیسټو ده په کومه طریقې سره دستک ویلفیر فاونډیشن یا ارګنایزیشن دی چې کار کوي نو ما سره څونه ټایم اگین چې کوم دی دوی ما سره ډسکشن په دې باندې کړی دی نو زه ترې واقعي ډېر زیات متاثره شوی یم او زه د دې ملګرو د دې دستک ویلفیر ارګنایزیشن د دې ټیم چې څومره پورې زه د دوی صفت وکړم د دوی تعریف وکړم نو دا کم دی ځکه چې دا کار دا الله ته غوره خلک دی دا کار الله پاک د هر چا نه اخلي زمونږ مولانا صاحب چې کوم بیان وکړو ډېره ښکلې خبره وکړه د انسانیت خدمت دستک ویلفیر ارګنایزیشن چې دی د دوی کارونه چې کله ما دلته کې وکتل ومې ویل نو دا د خراج تحسین لایق دي او دې کې به تاسو ټول دا یو پیغام وړئ خپل ځان سره چې د کوم مخیر حضرات دي دا به دوی سره پوره مرسته کوئ زه خپله د ډي خان یم خو انشاءالله د هاتیانو کې ما تقریبا یو کال ډیوټي وکړله ماشاءالله د ستاسو کوم سوره ویلفیر ارګنایزیشنز دي مخیر حضرات دي چاہے که هغه سیاستدان دي ټولو کې د انسانیت قدر جذبه ډیره زیاته دی په نسبت د نورو علاقو نو د علاقې باندې دا چونکې پړه لیکه علاقه د هاتیان لونخوړ نو دې کې به دا شان ارګنایزیشن چې دي دوی ته به موږ وقتاً فوقتاً چې د حوصله افزایي به کوو چونکې مونږ کارونه ډېر زیات وي ما آفس هم دی هلته کې اوس بلا خلک ناست دي دا هم د انسانیت یو خدمت دی چې زه هلته ورسمه او یو ډومیسایل یې دستخط کړم چې دی داخله وکړي نو بهرحال چې دستک ویلفیر ارګنایزیشن د دوی کوم مشران دي منیجمنټ دی چې دوی ما ته وویل او د دوی کوم کارونه چې ما کتلي دي کوم لیدلي دي نو ما دا قطعا مناسبه نه ګڼله چې زه دا پروګرام ته نسم ولاړ نو زه تاسو ټول شکریه ادا کوم ډېر ټایم نه تاسو ناست او تاسو ټولو ته ما دا خواست دی چې دا انسانیت خدمت چې دی دا صرف په مخیر حضرات په افسرانو سیاستدانانو باندې نه دی دا یو معمولی سړی هم یو ماشوم هم خدمت کولی شي نو دا انسانیت خدمت چې دی دینا بالا خدمت درجه بله نشته دی هر یو سړی کولی شي د انسانیت خدمت چې دی دا یو ډېر غټ عہده لري خو د یو عام چرند پرند خدمت کول هم چونکې نن سبا د عید ورځې دي نو تاسو چې یو خپل جانور وي د هغه هم 3 4 5 ورځې خدمت وکړئ په دې باندې الله تعالی تاسو ته یو ډېره غټه اعزاز
درکوي او دغه کوي. زه به ډېر ټایم نه لرم، د ملګري تاسو ټول ګرمي کې ناستې او ډېره شکریه، مهرباني. السلام علیکم. Mr. Chairman, I will add the Mr. Fahim name in the youth ambassador. He is a very good speaker that listened today, that I am happy to listen because he is a very good speaker. So अब माला चिकम data तासुरा लेके लेवा he is submitted over there. और जिसंगे दा अख्तर नबाद दा इंशाल्लाह oath taking ceremony दा you will be the one of youth ambassador. دا زما اختیار کې دی نو دا به زموږ نیکسٹ یوث امبیسیډر دی به خپل حالت خپل معاملات ان شاء الله بیا ته کوي ولې چې دی په ډېر لوی پلیټ فارم باندې راشي. اټس ا بیگ پلیټ فارم. 2000 کسان دي زموږ سلیکټ کړي ثرو آؤٹ پاکستان اینڈ د ورلد او هغه کې you are one of them. I will try my best level then to give a very fantastic post also because you can handle the things. Number one. Number second, the stole barazi is hotel invitation come chairman sab tolo ta he will Mr. Fahim will be the member. The number two, I will add your name in the small grants project. I received your data. This is the good luck of mine then to have a very good friend here. And today in the morning I told to my chairman that we have a very good companions there in Bardan. He asked me that why you are leaving Islamabad because you are in so tension. And there was a mungla rawatil chidi da intihai mushkil de 5 minute la munga office na shuru avate qiyamat rashi office ke pura qiyamat rashi wale je der low activities zamung rawan de mung salo 5,000 sarvi allo o zamung der low activity da tol dunya zamunga taguri no aga mung 5 minute na shuru avate purun munga yo billion rupees project sign kare age nan ma briefing ko chairman tha and I am here. So they are very good people, that's why I am here. और अगर से लेट शुम दा इज ब्या माजरत वाड़म वाले चीज मुंग द टाइम पाबंद नहीं होता जमुंग कौम के डेर प्रॉब्लम दे हो because we have the very strong activity there. No yo dashu चीज अब small grant के name ma add करें दे I will add it again and I will give this small grant project to you कि in kind जी और का आगे की no this is the second part of my NGO side. Chiyo so add youth ambassador के secondly small grant दे third ची दे दागी ची सुमरा activities दी exactly the agai chairman is going to conduct it and the committee is going to conduct it. No so this stage na invite ko ma if it is possible then to take principal sahab and commissioner sahab also with you Shams sahab these friends that kind friends with you. No da margari answer rawala or zaba staso da eid na immediately baad staso conduct kabyo meeting chairman or committee sara. تاسو خپل لاګي ته ویو وای چې تاسو دا ویو دا and ما ورته ویلې دي ټول ما خبر کړي نن سار چې راځم نو د ټای شیر ان د ګروپ خدای دې مونږه نه بغیر مومن نشو کولای خدای دې چې تاسو ورته خپل خپل باندې هم خبرې وکړي چې صحیح تاسو فوکس سده او بیا یې باندې به خیر تاسو سره پروجیکټ باندې خبرې وکم چې سم کولې شو تاسو لپاره. These three things on the behalf of my organization. No some small things on the behalf of mine. I am very زه خو ډېر نالایق سړی یم زما سره خو هېڅ هم نشته لاس کې چې زه څه کولی شم. زه پروجیکټ مینجمنټ ما چونکې زه ام د پروفیشنل PHP او ام د سپیشلیسټ ان پروجیکټ مینجمنټ او د USAID د ټول نه غټ اسلام آباد او د راولپنډي پروجیکټ چې دی دا ما ډیزاین کړی دی او ما لیکلی دی اټس مین دین چې زه یو پروجیکټ مینجمنټ والا سړی یم پروپوزل رایټینګ والا سړی یم ډیزاینینګ او دا ټول هر څه زه کوم. دې کې چې ستاسو ټیم ته څومره ریکوایرمنټس دی if you have the eligibility of this you fulfill the criteria just Fahim and these sort of youngsters. No zagile training ورکول شم چې اغه project management څنګه کولی شي او project management څنګه search کولی شي. د NGO په کار کې چې کوم دی پیسہ فهیم صاحب انجینیر صاحب د NGO په کار کې پیسہ is not a matter. دې ټیم کې تاسو مردان د لپاره بلین روپے کې تاسو خدای پاک جګړو نه خلاص کړئ کنه نو تاسو د لپاره بلین روپے د مردان د لپاره پرتی دی جګړو باندې تاسو پیږئ چې کنیشل پارټي راځي نو پیپل پارټي به اختلاف کوي او که پیپل پارټي راځي نو PTI به چې د دالاکو کې ولې کې ګایم بری نه سوري ټو سي ما دې ځل کوم پروجیکټ وروړو دې نو ویوټ دي سال ثینګز او هغه د دې سیاست او د دې شینو نظر شو دله ولې زیو sets up 4 billion project you lost a 4 billion project you lost but just because of your fighting. ټول نمخ کې زه خلیل صاحب ستاسو ډېر زیات مشکور یم ستاسو د ډېر لرې نه مونږ لرالئ مونږ له مو عزت راکو. فیصل کونډي صاحب اسسټنټ کمشنر تخت بای ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو مرالئ ټایم وراله راکو. میجر شکیل صاحب ستاسو د زړه نه شکریا ادا کوم چې تاسو په تېرو 2 ورځو کې زموږ سره ایز ا ټیم ممبر تاسو لګیا او تاسو مونږ له دا دومره سروسز راکړه او زموږ سره ایز ا ټیم ممبر تاسو کار وکړو ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې ستاسو د ایډمنسټریشن ډېر زیات مشکور یم. ډېره د درد لاره ده دا لاره ډېره د احساساتو لاره ده
چې په دې کومه لار باندې مونږ او زمونږ ملګرو مزل شروع کړی دی. خو د علامه اقبال د دې شعر نه به زه آغاز وکړم چې خدا کے بندے تو ہے ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. خدا کے بندے تو ہے ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. نو زه چې کله مونږه د دې تنظیم آغاز کو نو زمونږ سره په دې معاشره کې ډېر بهترین خلک دی، بهترین سوچ دی، ډېر ښه خلک لګیا دي، کاوشونه کېږي. خو زه دا خبره الحمدلله په فخر سره کومه چې د داسې استادانو شاګرد پاتې شوی یم، د مولانا رومي په شان د استادانو شاګرد پاتې شوی یم، د شمس تبریز فالور یم. نو دا سوال کول چې کوم دی دا زما په خاصه کې چې زه به سوال کوم چې کله په دې معاشرې ته مونږه بحیثیت د یو شهري وګورو، نو په دې معاشره کې دومره زیات مسایل دي، دومره زیات مسایل دي چې کاغه مونږ یو مسله د حل کولو کوشش کوو نو میبي زمونږ زندگی ختم شي. خو هغه مسایل چې کوم دی نو د هغه انبار دومره لوی دی چې هغه مسایل ختم نشي او کېدای شي مونږ ختم شو. نو د بهترین معاشرو، د سیولایزد معاشرو، د سیولایزد سوسایټیز د هغې دا خاصه ده چې هغه قوم د بعضې اقدارو خیال ساتي، د بعضې خبرو خیال ساتي، او په هغې کې د ټولو نه غټه خبره دا ده، زما دا خواست ده چې تاسو د خبرې لږې په توجه سره واورئ، که زموږ ټیم دی او که زموږ ملګري دي، ځکه چې یو پیغام تاسو دې ځینې ځان سره ویسئ، دومره ستړی مو کړه، دومره کړاو مو کړو چې یو پیغام ځان سره ویسو، هغه پیغام د انسانیت ته درد دی، هغه انسانیت د احساس دی. نو په هغې کې چې کم از کم تاسو کلم یو پکچر ځان ته مخې ته کېږدي، نو چې څومره ډیولپ کنټریز دي نو هغې کې چې کوم انسانان دي دا جدا نه دي، زمونږ په شان انسانان دي، زمونږ په شان 5 سنسز دي، لاس دي، خپې دي. دا الله پاک ډېر منصف بادشاه د ټولو له یو شان کریکټرسټک ورکړي دي، خو بیا د هغې د سوچ اقدار هغې ځان له په خپله ډیولپ کوي. نو که تاسو ځان ته پکچر مخې ته کېښودو او هغه پکچر مو کېښودو، تاسو پکې پکچر کې د ډیولپ کنټریز کم چې ترقي یافته خلک ممالک دي، هغه پکچر چې تاسو ځان ته مخې ته کېښودو نو تاسو به دا یو خبره فیل کوئ چې هغه خلک احساس والا خلک دي.